الله الرحمن الرحيم. باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. باب دې په بیان د حکم د بیع د مکره ونحوه او په مثل د مکره چې هغه مضطر دی فی الحق چې دا بیع په حق مالیاتو کې وي وغیره یا غیر د مالیاتو نه لکه جلاوطنی شو. غیر نه مراد جلاوطنی ده. کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیبر فتح ک نبی علیه الصلاۃ والسلام اغي ته وی چې قانون داد چې یو نبی په یوزمه کراشي او غالب شي هغه ځمکه د نبی وی د مؤمنانو وی او تاسو د ځمکه او زمنګا را لہذا کورونه خرڅ کړي چې په سم خرڅ کړو او تخت داغي بیا وکړه او لاړه نو دا بیا د مکره شو. فتح الباری په خپل کتاب کې پدیزه کې امام بخاری باندې جرح کړی دا چې امام بخاری چې کوم حدیث مبارک ذکر کړی دی د دې تعلق د بے مکره سره نه ده نه دی بلکې د دې تعلق د بے مستر سره دی. او ځکه چې دا د خیبر خلچونو دا مسترینو مکرهین نو او حق نه مراد مالیات شو او غیر نه مراد جلاوطنی شو او بل تاسو شیخ تفصیل ذکر کړ دې جی. خطا جئنا بیت المدراس تردی چرال منگا اغا کور د لوی مدرس تا مدراس چې کم دی کنه اغا رئیس المدرسین دوی ناظم تعلیمات د یهودیانو اغا لوی مدرس څخه راځي دا یو معنی شو. یا بیت المدراس نو مراد د اغا کور د درس چې لوی مدرسه و د یهودیانو مدرسه و موږ ول راغلو جی. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر اليهود اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال ذلك فقال ذاك اريد ما نسشوا اغي چې نبی اسلام ورته اسلموا تسلموا يهودي قد بلغت بس نبی اسلام به دقه زمان مقصد چې تاسو په دې خبري اعتراف وکئ چې ما الکا تاسو په دې خبري اعتراف وکئ چې ما تاسو ته مسأله رسول الله نور بخپل کار کوي او څنګه نور بخپل کار کوي جی. هر اغز ارادکم ان اجلیکم چې تاسو له او باسم دې زمکینا فمن وجد منکم بماله شیئا هر هغه سوچ مومي د تاسو نه په بدل د خپل مال فل یبیهو نو خرڅه معنا کوټه دا سشه چې دی الکه چې سمومه پړی مومه لور مومه بیرچه مومه چې سشه مومه دای په وخت خرڅ کړي و الا او که نه خرڅوي فعلم پوشن الارض لله ورسوله لازم ک بیا د الله او رسول الله بیا په دې کې تاسو سنشته دي موږ بیا تاسو له بازو تشتور بیا د سره راوړي. ګور مولانا صاحب امام بخاری لا جز نکاح مکره جائز نه نکاح د مکره. قال الله تعالی ولا تکرهوا فتياتكم البغاء ما مجبور کوي خپل پیغلې په بدکارۍ باندې. ګوره مسله یاد کړئ انور شاه کاشمیری سے دغه کتاب فیض الباری چا صحیح ډیره خسته جمله ده. یو د نکاح د مکره یو د طلاق د مکره. امام بخاری چې لا يجوز نکاح المکره د مکره نکاح جائز نه دی. امام ابو حنیفه سے وی چې نکاح د مکره جائز دی. آیو چې طلاق د مکره
جائز نه دی امام سے وی جائز دی ثلاث جدهن اس دی کے فرق کی انور شاہ کشمیری علیہ رحمت دل قیمتی خبر کردا وہی د نکاح جواز او د طلاق عدم جواز زکه چې نکاح دا د مثبتاتو نه دی او طلاق چې کوم دی د منفیاتو نه دی نو دې لپاره نکاح چې کوم دی هغه جائز دی جی دا من کتاب نکاح کې ویلو چې په پیغله باندې جبر نشته دی نو که یو سړی خپل لور وی خوچوي پیغله او بغیر د رضا د هغې نه په نکاح ورکی او هغه راضي نه وي نو هغې له فسخ د نکاح اجازه شته دی د دې پلار چې زوجا په نکاح ورکړو دا په داسې حال کې صحیح بنوا فقریات نو دې دا نکاح ناوخه کا فاتت النبي صلی الله علیه وسلم حضرت سخرالا فرض نکاح حضرت دې نکاح رد کا څه مطلب دغه باندې چې جبر جائز نو او دا مکرها وا حضرت سے نکاح ولا رد کا نو معنی نکاح شو نو څه رد کا دا جمله د حضرت عائشہ چې کومه ده نو دا ناشنا ده اصل لفظ خو هغه څه پکار مانم بنګ تاسو نه کو حضرت عائشہ وی چې د جنکو نه په وخت د نکاح تپوس بکی نو معنی دا چې تستأمر النساء فی ابغائهن یا فی ابغائهن آیت جنکو نه په حق د بزعو کې به هم تپوس کی او مراد د بزغین او ګل حق نه وي معنی نفوس د دوی دي آی دي جنکونه په حق د نفوس به تپوس کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې آو اوس ما ته وکړه حضرت عائشہ دا مطلب نو چې دا تپوس مناسب نه دی مطلب دا و چې دا تپوس فایده نشته دی د دې وجنه چې کومه پیغله دا ها او نه خو نه وي نو تپوس فایده څه ده حضرت چوپ شي دا نه کنه اوس هم مراد څه حجی ما کې باکرین اجازت غواړي او شرمېږي هغه به خوچوي هر دغه چوکواله خو زم ده کنه دا دو بابونو کې امام بخاری ډیر غوسه کړي او د محدثینو ورپسې داسې راغستې دي پوهې کنه چې سم راغستې ورپسې اذا وکړه کله چې اوسره مجبور کړي شي حتا وهبابتن چې د خپل غلام چاته بخي او باو یا خرج کی لم یجوزه دا جائز نه دي وبي قال بعض الناس او دغه فاطمه جواز بعض الناس کلام کړي دي ها اوس واکړه فإن نظر المشتري فيه کچر نظر من لري مشتری په دې کې نظر فهو جائز بزومه دا جائز دی په اعتبار د ګمان د بعض الناس وکذالک اندبروا او دارنګ یو سړي مدبر کړو غلام او څنګه مکراهن او بیا دی اجازت ورک پس دینا نو تاسو دې تدبیر جائز دی اوس ګورا علماء کرام توجه کا حاشو په دې باس کړي چې بعض الناس د سوق مراد دی امام بخاری تقریبا 22 ځایونو کې بعض الناس سره رد کړي نو بچارت کړي نو علامه کرمانی سے فرمایي چې امام ابو حنیفه سے رد کړي کله وی چنا په ظفر سے رد کړي خو یا دادی چې په یو حنفی رد کړي او کله کله داسي چې بعض الناس په ذکر وی او موږ برسو ذکر کوو چې هغه نه مراد د امام شافعی علیه رحمتي بل حضرت پومي دې ځکه د امام بخاری مقصد باندې ځان پوښا امام بخاری د مسلک حنفی
په صورت ته تناقض ثابتې. تناقض دا دی لکه دا سحر ګل دی، سحر ګل دی، دی غلام آزاد کا مکرهن زکه چې عبدالجلیل په چړکې را وښکلا او ورته چې دا غلام آزاد کا یا دا غلام دې ما ته وبخا یا به ما خرڅ کا او کینینو علالم به تا خیال ورته. اوس امام بخاری چې لم یجوز اے بیا د مکره بیا د هبه د مکره دا جایز نه دی، بیا د مکره هبه د مکره جایز نه دی. دا یو خبر یاد کړه. اوس امام بخاری وی توجه کوا چې چر دا سحر ګل دی صورت کې دا دغه چې دا عبدالجلیل معنا دا عبدالجلیل چونکه دې مان خاص کړل کنده مشتری شه. نو اختلاف په دې صورت دی چې بیا د مکره کله چې مکره بیا وکي نو آیا بیا د اقرا کې دا مبيعي د معقود علی ملک مشتری ته نقل کی او کنه نقل کی معنا بیا نافذ شو کې نافذ نشوا. په صورت عدم نفوذ ملکیت نه نقل کیږي او په صورت نفوذ ملکیت نقل کیږي. نو آیا انتقال د ملک تبعی نه مشتری تراغه کرا نه لري. نو یو قول دادی د احنافو چې دا بیا د مکره جایز نه ده، نو ملک منتقل نه دی. اوس مسله دا ده چې چری دی سړی مشتری په دې اشترا سره نیت ته اتق کړو یا د نظر کړو، نو دا نظر صحیح شو کې صحیح نشو. دا یو صورت یا دا سی وجه دی بای په وخت د به کې نیت اتق کړو یا نیت ته نظر کړو یا د نیت ته تدبیر کړو، نو دا نیت صحیح شو کې صحیح نشو. اوس تناقض دی چې بیا نافذ شي نو د بای د ملکیت نه مبیع وتل دا، او که بیا نافذ نشي نو مبیع نه دا وتل. ٹھیک شو. اوس تناقض دا دی چې چېرې دا بای په دی وخت کې نیت ته نظر کړی وي، نیت ته هبی کړی وي، نیت ته اتق کړی وي، دا نیت نافذ دی. امام بخاری وی چې یو طرف ته سحر ګلا ته وای چې دا بیا جایز نه ده، نو ملکیت نه وتل نه ده. بل طرف ته وای چې چردیس مشتری په دې اشترا سره نیت د اتق کړی، هبی کړی، د نظر کړی، نیت صحیح دی. تناقض وشو کې ونشو. ځکه چې دا هبه خواله کیږي چې د بای د ملک نوځي د مشتری په ملک داخل شي، چې بیا نافذ شي نه دلته خروج نه راغلی، البته کې دخول د ملکیت ګورخه نه راغلی. مسله پوه شوې. دا تناقض شو. اوس بس کو نو دې محاشي ورتویل دی بره محاشي وی محترمه ته د امام ابو حنیفه مسئلې ته رسیدلې نه، ته به پوښیوي نه. امام سے فرمایي چې چونکی من حیث الاصل دا عقد چې دی دا د اهل نه واقع شوی دی، عاقل بالغ نه واقع شوی دی. نو چار کله عاقدین اهل د عقد دی، اوس دا اقرا زائل شوا، دا بیا جاری او ساتل شوا، بیا خو نافذ شي و د سنا دا مستحقیننا، خو صرف هغه حلت پاتیو، حلت زګه پاتیو ځکه ترازی پکې نه وراغله. اوس چې د زوال دا کرهنا ترازی راغلا نو بیا برحال پاتې شوا، چې بیا برحال پاتې شوا نو کې دې نیت ته هبی کړو، کې نیت ته نظر کړو، هغه نیت نافذ شو. امام سے دانوي چې نفسي عقد سره نظر صحیح شو، نفسي عقد سره هبه صحیح شو، هغه پس ته زوال د اقرار د باینا کې دا بیا برحال پاتې شوا، شرط باطل رفع شو، د دې هبه وغیرہ جائز شو. امام صاحب داسې وي، ته په امام صاحب په مسلک پوه شوی نه اکاشي داسې وي. ٹھیک شو. مخکې دا
بس دا من الاکراه یعنی من جمله د اکراهنا من الاکراه من جمله د اکراهنا امام بخاری فرقی چې یو کرهن دی او یو کرهن دی او د امام بخاری مزاج دا دی چې کرهن بفتح الکافی او کې کرهن وی بضم الکاف معناهما واحد لیکن نور مشهور علما وی چې کرهن وی نو دا کرها من جهت الغیر دی او کې کرهن وی من جهت النفس چایته مشقت وی جی امام بخاری دا ذکر پیش کړي چې لکه د کرہ باندې سړی کې مکراوي انو اثبات عمل په نه کیږي لکه میراث د خذ کرهن صحیح نه دی موږ کې کرهن صحیح نه خو رضام صحیح نه دی خدا کرهن خو ځکه ویل دي چې چونکه زمانہ کې توریث ته نساء کرهن وکړه لکه دې حدیث ذکر کړي قال ویله کانو اذا مات رجل چې کله بیا سړی مرشه وکان اولیاء احق بامراتی نو اولیاء دې سړی ډېر حقدار بو په خزه دې سړی باندې لکه اوس زم په دې غرنو کې دا مسله را لکه تا لور ورکړه او زم دې مرشه مثلا استاد لور اختیار ستانه دی استاد لور اختیار ستاد زم والو دی چې کم کور کې واده شوی دا کنه او دا جری اختیار دی چای چاله ورکی چال نه ورکی ازم پتن کې دا ډیر ظلمونه لکه مشرور مرشي او د یک شروع دي خزن الله ست کاله کې شي قابل د نکاح نه هغه ته کینول دا زمونږه د دې بلوغ دي زمونه کار انو ګور حدیث تا اذا ما رجل وكان اولیاء او اولیاء دې مړي حق بامراتی ان شاء بعضم تزوجا یخوا خوا د دې سړي د رشتہدارانو بچا نکاح کړه وان شاء زوجوها وان شاء زوجوها اکه خوخوات دي خلقو نغيب په خپل اختیار بل ورکولا وان شاء لم يزوجوا او که خوخوانو په کور به کې نولې وا چې دا غزمو د زوی دا او دا بتل ته کور ناس کې دي نکاح کوم خیر بني او دا ډیر تور سری ګډهګانی شي فهو احق بیا من عليها معنا فهم دا آل دې سړی د مړي حقدار بو په تصرف دې خزه من آلیا تخفل مور پلار اکبرونو خویندنا فانزلت حاضلات فی ذلك لا یحلکم ان ترثوا النساء کرهان چلو ګوره مسله امام بخاری داوی چې هر کله په کوره باندې اثبات ته مسائل نه کیږي نو یو جنای زنانه وا ورغه چا مجبور کړ په بدکارې باندې جبرن نو واتی زانی مکرې چره نو کیا واده کړو نغیل رجم دی کنا واده کړو نو دوری دی ورچی مکراه ده نغی با اس حد نشته دی ځکه دغه رضا نه و اذا استقرات المرأة والزنا چې مجبور کړي زنانه په زنا باندې فلا عدالها من فدی حد نشته لقول تعالی ومن یکرهنا هرغه سوچ زورو کې بدی جن کو باندې فین الله من بعد کرائن غفور رحیم الله مهربان پس د زور کول نه بدی باندې خامخا بخون کې مهربان دی اځو معاف کی ها ګورا صفیہ بنت ابي عبید دا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بیبی دا ان عبد من رقیق الاماره یو غلامو من رقیق الامارتی د شاہی دربار رقیق الاماره امار بین کا دار خلافہ د عمر سے مان کو یو غلامو د شاہی دربار بس شاہی دربار میں پوچھ څنګه لکه دا ستا مدرسه ده او په دې کې طالبان دي 300 پکې پای کې یو طالب ګډوډو کنه ستا طالبو خو مدرسه کې وینو خو مې بدومي نو شاہی خاندان ماندا شو اے د عمر سے د خاندان نه نو شاہی امارت سو دار خلافی د امار شاہی دربار وقالا ولید من الخمس د خمس یو ویزوا د پاغي واقعش واقع کې دوه پیږه فاستقرا نغه مجبور کړه اے زور کو
حتا اقتزها تر دې چې بکر ولا خراب کو اوس بل ما خو دې شروع لکه لفظي ما اقتزا دې اقتزا وشلو دواړه غاړي یو کړي وزه مانکم اقتزا چې بکر مات کا فجلد عمر الحد عمر باغی باندې حد فیصله وکړه ونفاه ایو کال د پاره شپږ میاشتې پاره نه ذکر دغه چې غلام دی کنه نسمال المحسنات دی نو 50 دوری ول وهل او شپږ میاشتې پاره ولم یجلد الولیدتا او ولیدی له سزا ورنکړه من اجل انه استکراها غي کړي وا غي ما جبر کړه وقال زوري ٹھیک وقال زوري منظوري وی فلم امت البکر فبارد اغوینز باکری یفترع هل حر پوجی چې مات کی اشلی د دې بکر آزاد یقیم ذالک الحکم من الائمه العذراء بقدر ثمنها قیمت بواچی د دې جنای یاد کا قیمت بواچی د دې جنای الحکم حاکم من الائمه العذراء دغه وینځي پیغلنا بقدر ثمنها په مقدار د پیسو دي هغه جرمانه بدی الک نو واغستې شي خو شو بدی معنی مثال بسنګي لکه دا الک دی او دې دی وین سره جبرن زنا وکړه او دا افتراها ذکر ازاله وکړه اوس بسګي د دې جنې باندې خو حد نشته دی په ځاني خو حد دی خو چونکې د دې جنې قیمت څنګه ناقص کا په منډای کې د خرصول قابل پاتې نشوا حکم به فیصله وکي چلک امه ازرا د 100 روپو ده د 600 روپو ده او چې کله ازارای ختم شي صیبه شي د سودا د 300 ده نو 200 روپے به حاکم د ځاني نه واخلي ٹھیک شو ويجلدو بس وليس في الامه صيبي في قضاء الائمه غرم او نشته تغویزی صیبی فی قضائها فی فضائها فغشلی دو دیدی سیشه نشته تاوان نشته دی غرم نشته فی قضاء الائمه کنا فزنا دا اغویزی صیبی غرم تاوان مالی نشته صرف چکم دی زانی بانے حد دی ولیکن علی حجی فغتن دیبانی بے خودی رالا ٹھیک شو دا کافر چو حتی رکزا بریلی تردی چلتی والی شروع کرا اس پا دی حدیث راوڑو کے پا دی باب دا اکراہ محدثین پریشان دی چی امام بخاری دا حدیث پا دی باب کے سنگ راوڑو دی باب کی دی سو مناسبت دی دا غی گن جوابو ندی خو یو جواب دا دی شاید امام بخاری پا دی راوڑو چې یو جنې باندې اکراه وشي نو مکرهی باندې حد نشته توجه کا یو جنې باندې اکراه وشي په مکرهی حد نشته دی څنګه لکه ساره مکرها شي هوا خو په ملامتیا نشته حضرت ساره خو معصومه وکنه پاک دامن بیبي وا الله مهربان ولا غ پاک دامنی برحالم ساتلی وا لیکن بیا خود جبار کور ته تلی وا جبار خو هغه ظالم خو خپل واس خو کړه وکړه اوس کې توجه داسې چلو شو نو لکه چې څنګه مکرهی باندې حد نشته دي نو مکرها لایق د ملامتیا هم نه ده ٹھیک شو جی بس ګوره علماء کرام ته دې مشکل ده خو کېده دا سحر گل چا وجه دلته کې دا عبدالجلیل راغې خفقی خو نه کنا دی عبدالجلیل قاضی ته وی چې دا سحر گل زما رور دی وجه زکه چې په دې باندې پته کم ځای راغل دی چا پیژند نه مطلوب ته غیر مطلوب دی دی قسم او خوړه چې دا زما رور دی نو آیت په دې قسم خوړلو کې ګناګار دی
ځکه چې دی خود یو انسان نفس او روح بچ کړی دی. امام بخاری کې دې قسم مخري د یو مسلمان ضرور بچکولو دی پاره او دیوی چې زما رور دی اگر چې غرور نسبی نو خو یو ایمانی روح خوده کنه نو دا جایز دی. دا یو مسله شو. یمین الرجل لصاحبی بیان د قسم دی یو سړي په حق د خپل مرګري چان واخو داد دی رور دی. اذا قافا للقتل کله چې یری پای باندې قتل د بلنا یاد دی مثل هغه والله سکټ کې دې زما رور دی یا نو ستاوان وکذالک کل مکرهن یخافو دارگی حکم دار مکرہ دے چپاغی بانی یاری وی ٹھیک شو کنه هر مکرہ دے چپاغی یارا یو سړی مجبور کړه شی ٹھیک شو او ته دغه د پار قسم وکړي چې رو دا زما رور دی ٹھیک شو مولانا تو دا جایز دی. دارنګ دی وکذالک کل مکرهن دارنګ هر مکرہ یخافو چپاغی بان بل مسلمان یریږي چې دا سړی با تل وجنی فانه دا مسلمان یذب عنه المظالم دے بدی مکرانا ظلم ختمی ظلم بلر کئی ویقاتلو دونه دا مسلمان با جگڑ کئی اغا قاتل سرا لپاد بچکولو دا مکرام ولا یغزلو اور سویت بین پریگی دیم فین قاتلا توجہ کا دی جگڑ اکڑا دون مظلوم لپار حفاظت مظلوم فلا قود علی ولا قصاص نفی قود دے او نه قصاص قود او قصاص معنی یو ده الفاظ مترادف دي پورا رااله نو بس ور بند کې تلاوت کې د تلفون باب ته رسول واړي ٹھیک شو مولانا صاحبہ دې خبرې باندې پوه نشو نه چرته پښ څنګه پوښوي اے دا شبیر احمد دو دیچا رایسار کړو وای وجي خبرې ما عبدالوارث باندې دا حق جوړیږي چې دې را پاسي او د ظالم لاسونی سي او دا رور مسلمان چې کوم دې دغه په لاس باندې تذلیل د بارن دې نه پریږي ٹھیک شو دا یو شو. اوس کې چره دا عبدالوارث دا شبیر احمد په بچاو باندې هغه مکرہ دې مړک په دې ګناه نشته دی لیکن کې چره دا عبدالوارث د مکرہ د لاسه مړ شنو دې شهید دې ماجور دی زدي. دا شپږ مسلې دي د صرف ترجمه کوم اخر کې بیا د خلاصو بیان کوم. وین قیل له کی چروي یو سړی تا د سحر ګل ته چاوي لا تشربن الخمر تبخامه شراب کی او لا تاكلن المیتة تبخامه مردار خوري او لا تبيعن عبدك یا بدا غلام په ما باندې خامه خرڅه او تقر بدین یا به اقرار کې زما خپل ځان باندې 1 لک روپو کله کله داسي کنه 1 لک روپے به ما ترا کوي ها او تهبو هبتن یا به هبه ور کوي ٹھیک شو یا وکل عقدتن هر عقد او عقدتن هر یو عقد شرعي او لنقتلن اباکا یا کو من ستابدار وجنو یا بستارور وجنو د اسلام فل اسلام په اسلام کې لکټول انه من اخوتن وصعه دا خبر دی له جائز دا لقول النبي صلی الله علیه وسلم المسلم اخو المسلم په دې باندې پوښ آسان دی قرآن دې کتاب دی کنه اوس توجه کوه بس یو مکه مدینه یو قرآن په دې باندې تمره مینم لکه چې لیونی سره قدرتي کار زیمه چې او فاسق فاجر یو مشرک ابو جال قرآن وی نظم توقف کې ناشته زه هغه پلی ته نه کوم قرآن ته کوم تاسو په دې پوښوي ځان به پوکا اے دا سحر ګل په پریګو ته به څنګه سوي از دې مخه څه کم ته کوي دې خبره کوټول ته وي خو تغذیه مسیح اته کې څنګه لښوي چې دې مخه کړي ما ټارګټ دې و ټارګټ ویګا ادا زم ټارګټ ته دې ټارګټ دې سحر ګل ته چاوي چې ته شراب بس کی کني دارو دل وجنم دا دې اسلامي رول دی تبا دا غلام آزادۍ کني دا شپه خبرې دي اوس بده سکی نو امام بخاری وی دې شراب اوس کی او دې ځان دې بچ کی ګوره ما یاد شو
وسعه دا دل پر جائز دی لقول نبی المسلم اخو المسلم نو دې شراب اس کی دې مردار اخری دې غلام خرڅ کی دې بازار باندې لک روپو اقرار د بل د پارو کی دې دا کتاب چاته ور کی خودی مسلمان ځان دی اوساتي دا یو خبره شو ٹھیک شو اوس دې ځکه د احناف باندې رد کی وقال بعض الناس او بعض خلک وی لو قيل لو لا تشربن الخمر او لا تاكلن الميت او لا تقتلن ابنك او لا نقتلن ابنك استاذ وی وجنم ستا پلار وجنم او زار محرم لم يصعه نو دا جائز نه دي اوس مسله پوښي دیو سے اعتراض کی یعنی روایتوں کی خدا ثابت شو چې د مسلمان بچاو د پار شراب سکل شي خدا انسان وی کہ چر دیتے او سے استاپلار وجن استاد وی وجن یا بت شراب سکی لم یصاو انا فی جدیل جائز نه دی ولی لان هذا ليس بمستر دا مستر نه دی زکات استقرار تعلق وی ذات انسان سره دا خو متعلق بالغیر دی وکړه شراب نس کې زیاته وجن ما نو مکرد دی فسبانه شو اکراه خو دې زکات شراب نس کې زتا وجن ما نو دا مستر دی دیتو چې شراب نس کې دی وجنما دغه خو مستر دینا لہذا دین شراب سکل جائز نه دی او کیا سره وجل کی نو دی وجنی اوس دا حنفی مسلک پوښوي اے امام بخاری وی چې جایزو بچاو د انسان لا اوس وی قال بعض الناس وی چې دین شراب سکل جائز نه دی ځکه د مستر نه دی اوس ثم ناقضو سے اعتراض دار توجه کوا ثم ناقضا بیا نافذ خپل د قول ما تون کے پیش کر فقال ان قیل له کہ شرط ورته لنقتلن اباك او ابنك او لتبين هذا العبد او تقر بدين او بهبه يلزم في القياس نو دیبان لازم دی په اعتبار د قیاس ولكن نستحسن لیکن موږ عمل په احسان کو عمل په استحسان کو ونقول موږ البيع والهبه وكل غبطه في ذلك باطل مگر عمل په احسان کو او دا عقد باطل دی ما ته وکیدا تناقض باندې پوښوي وای احناف وای چې د مستر نه دی لہذا دیل دا جائز نه دی بیا وای چې تر دې ته استاپلار وجنو استا سکپلار وجنو سکزوی وجنو نو قیاس دا تقاضا کوي چې د مستر شي او دا شراب دی اوس کی نو معنا مخ کې وی چې نه اوس قیاس تقاضا کوي نو دې فرق راولي په مابین دا ذی رحم او په مابین دا غیر ذی رحم دې خبره دوی قیاس تقاضا کوي چې دا خبره دې صحیح شي او موږ په استحسان عمل کوو او استحسان دې اجازه نه ورکړي دې پوښوي دا بل اعتراض وي فرقوا بین کل ذی محرم و غیره اعناف د محرم او د غیر محرم کې فرق وکړه بغیر کتاب الله سنت نو ذو قرآن شته نو ذو حدیث شته حالانکہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابراہیم لامراتی ہی آز یختی دا میں خور دا نو ورکنه خور شو کنه نو معلومه شو چې نسبی وي کې غیر نسبی او یو شان پکارو یو وقال نقی امام ابراہیم اذا كان مستخلف ظالما کله کې یو سره چانه قسم غواړي او دا مستخلف ظالم دی فنیت الحالف فیمین کی نیت حالف لر اعتبار دے وان کان مظلومن فنیت المستخلف ٹھیک شو کنه مې سیوا او بیا نیت مستخلف لر اعتبار دے تناقض باندې کو کې تناقض شو وای اول وای چې شراب دې نسکی زکه دې مستر نه دی بیا وای چې چردا خبره اقرار په دې باندې خپل پلار او دې زوی په بارک راشي قیاس تقاضا کوي چې دې شراب اوس کی لیکن موږ استحسان باندې عمل کوو او موږ چې دې نس کی نو یو تناقض دا اول وی چې جایز نه دی بیا وی چې قیاس وی جایز دی یو تناقض شو بیا وی موږ قیاس پرېږدو په استحسان عمل کوو دا درې تناقض شو حالانکه نو څه قرآن شته نو څه حدیث شته نو موږ دې جواب کوو چې امام ابو حنیفه مجتهد دی اور مجتهد لا دا جائز دی چې د قیاس جلی پریږي دي او قیاس خفی چې استحسان په باغ عملو کی
ځکه استحسان څه شی دی او قیاس خفي دی کنه نو قیاس جلی پر خودل او قیاس خفي اغستل دا د قران او سنت پر خودل نه دي فیتبعون احسنه دي کنه یستمعون القول فیتبعون احسنه او دا احسنه کې استحسان داخل دی د قران او سنت پکې قران او سنت خبره خلاف نه ده او نه دوی په قول کې سره تناقض دی امام سے فقط داوی چې د مستر نه دی امام سے فقط وی چې د مستر نه دی ځکه استقرار تعلق د خپل ذات سره غیر سره دی جی پر حدیث بس بکرم دا یو تعارف په ګراغ نصوص